چې ایمان بالله او ایمان بالآخرت ذکر کو انور نه دي ذکر کړي پوهیږي نو دا داغي سلورم وجه ده پوهیږي دوه وجه هغه بیان کړلې کوم چې د محکیان هو په اعتبار سره وي یاد مکړه خبره یعنی محکی عنه کې هم دک دو سيزونه ذکرو نو الله تعالی د اک دو ذکر وکړلو او د هغه وجه بیان کړل یو تخصیص لما هو المقصود العظم بل ادعاء بانه دویمه وجه دا چې محکیان هو کې دي ټول ذکر کړو خو الله تعالی صرف د دوه نقل وکړلو ها ولې وکړلو نه پرونی یو وجه ویل ایذان بانهم ها او دا و بیان لتضاعف د دې د خباثت الله تعالی دو چندی او سیواواله بیانې چې دا ډېر خبيثان دي او کفر کې ډېر زیات حد نه اوختي دي ها دا کومه خبره چې دی کړي دا چې آمنا بالله وبالیوم کدا خبره د دینه د خدا فتور د دوکې فتور د نفاق فتور صادر نش یعنی خ صحیح طریقې سره دی آمنا بالله وبالیوم الاخر اوای بیا هم سندي دا ایمان نه دی دا سنده او چې نه علی وجه الخداع وی او على وجه النفاق وی نبیا خو انتهایی چې کم دی نه دا خطرناک کوئی شله خبره کلا چې عقیده ور سره دک عقیده ها یو طرف ته عقیده د ابنیت او د تشبیه لري په یوه خبره باندې چې الله تعالی نعوذ بالله مخلوق سره یو شان دی جسم لري پوهیږي او الله تعالی نعوذ بالله زوی لري پوهیږي اولاد لري نو چې دک عقیده ده او دی دا خبرې کی نه کدا خداعا نکی نفاقا نکی نو ایمان نه ده او دا خبرې خودی به طور نفاق کې او به طور نو دا انتهایی خبيثان دي ها کفر کول او کفر په داسې انداز کې کول چې خدا نفاق او د خدافت طور باندې پوه شولې خبر نو بیان دې کې بیان دی لتضاعف خفصهم د دې د خباثت دو چندی او سیواواله بیانې و افراطهم او د دې د افراد بیان دی فکفر کې چې کفر کې ډیر لري تل ډیر سیوات لأن ما قالوه زکه کوم خبره چې دی ویل دا لو صدر عنهم کدا د دین صادره شوه وی لا على وجه الخداع نه په طریقې ده خداع سره والنفاق او نه په طریقې ده نو شات لاړ شي لم يكن ایمانا دا بسنو خو کلا وعقیدتهم چې عقیده هم دک عقیده ها لاندې لیکلي اي عقیدتهم وقت القول مثل عقیدتهم قبله لکه وینا چې کوله آمنا د دین مخکې چې کوم عقیده و نه د دې وینا په ټیم کې دا عقیده و نو دا ایمان نه دی دا اگر چې دا خبره دی خداعا نکی اگر چې دا خبره دی نفاقا نکی خ اخلاصا نکی او بیا هم سن دی کیف سن به ایمان دا عقیدتهم کې دغه ته اشاره وکړه چې عقیدتهم دا عقیدتهم مبتدا دا بل عقیدتهم به خبر شي ها دواړه خو یو شی شلو نا عقیده په وخت د قول کې دا مثل عقیدتهم قبله په نه شولې او چې کله د دوه سيزونو منځ کې کمال اتحاد او کمال مشابهتي ندی د مثلو لفظ حذف کیغه رستو براشی تاسو ابو حنیفه ابو یوسف ابو حنیفه ابو یوسف سے ابو حنیفه سے ده ها نا ابو یوسف مثل ابي حنیفه خود دور مماثلت ته کې مثلو ته استلې ده نه پوهیږي نو تا توای وعقیدتهم عقیده دک عقیده وس مطلب
د وینا په ټیم کې عقیدت داسې وه هغه داسې وه حذف شوی دی مثلها لکه مخکې چې کومه څه وه کیف څنګه به ایمان وقد قالوه دی خو دا خبره کړې د تنویحا علی المسلمین دا خو صرف مسلمانانو ته ځان ظاهر ښایسته کو وتحکما بهم او مسلمانانو پورې څه کولې ټوکې کولې نو دا څلور وجې شولې دوه وجې په یو انداز شولې دوه په بل انداز ښه دوه وجې په هغه انداز شولې چې دی دا تخصیص کړی دی ها نو الله هم اک شان د دې هغه تخصیص را نقل کړی دی دوه څیزونه ذکر کړي چې الله هم دوه وجې هغه صورت کې شو چې دی پوره ذکر کړي دی خو الله تعالی ترې صرف دا دوه را نقل کړي دی ها او دا دوه نقل کولو کې دک غرض چې ایزان شو او بیان لتضاعف خفصه وفي تکرار الباء او با مکرره شوی ده اگر چې د با تکرار ته حاجت تاسو وای عطف په ضمیر مجروره باندې چې راشي نه اعاده د حرف جر بیا لازمه ده ها مررت بکا وبزید مررت وبزید دغل توس وبزید کې با فکر ده خو چې ته مررت بزید وبعمر کې بلې با ته حاجت نشته بس وعمر ها نو دلته وګوره آمنا بالله وبالیوم الاخر باليوم الاخر کې با سوا شوی ده باوجود د دې نه چې عطف په ضمیر مجروره نه دی عطف په اسم ظاهر دی نو تا توای وفي تکرار الباء دا با چې مکرر راغلی ده نه د ادعاء الایمان دا د دې هغه د ایمان دعوه ده بكل واحد علل په هر یو باندې زمون اصلا ایمان دی په الله هم او په آخرته والاستحکام وسط اشاره ده استحکام ته چې زمون ایمان په دواړو باندې مستحکم او مضبوط ته ها او کنه باندې راغله نبی ابه دې خبرې ته اشاره و چې په الله تعالی ایمان اصلا او استقلالا ده او په آخرت تبعا ده پوهیږي نو اشاره وکړل چې نه د کبا حرف جر دا څه غواړي تاسو حروف جر او تعریف کړي کنه دا هغه حروف جر دي چې دی به معنا د فعل راکاږي خپل مدخول ته دلته مور کوي ته روزانه دا ټیم راځي اول نه وخت راځي روزانه ته دا چل کوي ندی معنا د فعل چاته راکاږي خپل مدخول ته نه معنا د فعل به کله راکاږي چې فعل خوې کنه دلته ورتم فعل اسره وباسي ها نو گویا چې دې شو آمنا بالله و آمنا بالیوم الاخر په بشوله ومن الناس من يقول كي يقول راغله يقول ماخوذ ده د قولنا قول ستویلی شي نو القول هو التلفظ قول معنا مصدری ده دا تلفظ ده بما يفيد فداسي لفظ چې هغه لفظ مفید د معنی ها خو که مفردی او که مرکبی ها قول څه شلو تلفظ دخلین یو سیز رئیستل دیتا قول وای ها معنا مصدری شولا ها تلفظ بما يفيد دا معنا حقیقی دا فی السمن قول معنا مصدری لري ها قول معنا وینا کول تلفظ کول دخلین لفظ رئیستل ویقالو دا معانی مجازیه بیانی او ویلی کیږي بمعنى المقول یقال معنا صادقیږي په معنا د مقول سره هم ها دا د پلان کی قول له نه دا د پلان کی مقول له پوانه شوله تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له نه قول معنا خو تلفظ ده نه معنا مصدری نه معنا مصدری خو ښکاری نه ته دای قول نه دای مقول له دای ویل شوی خبره ده پونه شولې وللمعنى المتصور في النفس کومه معنا چې متصوره ده په نفس کې او دا غینه تعبیر فلفظ سره کیږي هغه تم قول وي پښتو کې کلام نفسی ها یو دا کلام لفظي ده کم چې په ما او تا تلفظ کو یو کلام نفسی ده کم چې زما او ستا نفس پورې څه ده قائم ده دن نه ده ها نه هغه کلام نفسی ته هم سوای قول وای ها خلق وینه زړه کې می یو خبره ده زړه کې می یو قول ده زړه کې می مونږ هوایو زړه کې می یو خبره ده نه عرب بسوای
چې فی نفسی قول کنه زما زړه کې یو قول دی. نه قول دلته په معنا د څه سره شو؟ کلامي. قرآن شریف کې راځي یقولون فی انفسهم، یقولون دی قول کې په خپلو زړونو کې. نو څنګه قول کې دا کلام نفسي دی؟ ښه خبره ده. پوه نه شولئ؟ سره قاعد کې تاسو ویلي که نه څنګه دی؟ انما الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علیه دلیلا. خبره خو ټوله زړه کې ده، ژبه خو د هغې دلیل دی، تعبیر پکار دی. ځکه زه ستا د زړه نه خبرېږم چې ستا زړه کې څه دي، نو د هغې دپاره بیان ضرورت دی. بیان اظهار ما فی الضمیر دی. چړه کې څه دي هغه ښکاره که نه، چې ښکاره کوې نو خامخا څه لفظ سره به یې ښکاره کوې که نه. وللرأي والمذهب مجازا، رای او مذهب تم څه وایي؟ حفیظ صاحب خلق وي دا د امام صاحب قول دی، دا د امام صاحب قول دی. قول نه مراد دا د هغه رای ده، دا د هغه مذهب دی. نو د رای او د مذهب ته حفیظ صاحب څه وایي؟ دا ورته مجازن وایي. ها ځکه رای او مذهب سبب د قول دی. ها چې تا رای ولرله نو خامخا څه وینا به کوې که نه. خلق وي ته خپله رای ورکه، داسې وي که نه. چې د چا رای نه نو هغه قول هم نه کړي. ها مشوره کې د خیالي ته ووایه ستا څه رای ده، نو چې رای نه نو خولې نه سره وباسیم، نه خو چې رای نه هغه وي چې اوس مې راویستلی. اوس پې پوه شوی. والمراد بالیوم الاخر، د یوم آخر نه کوم ورځ مراد ده او کوم وخت مراد دی؟ نه من وقت الحشر الى ما لا ينتهي. حفیظ صاحب د حشر نه راواخله تر راجمع کولو نه کوم وخت کې چې راجمع کول وشي. ها پوهېږې تر څه پورې؟ الى ما لا ينتهي، تر هغه وخته پورې چې د هغې بیا څه نشته دی انتها. پوه شولی په خبره باندې؟ او دې ته یوم آخر وي نو بس دغه آخري ورځ ده که نه. د حشر نه راواخله تر لا منتهه، په خوا یې څه نشته دی انتها یې. پوه شولی په خبره باندې؟ او دویم د وقت الحشر نرواله الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. د حشر نرواله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم. او لاندې لیکلي وهو الذي عينه تعالى بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنه. چرته 1000 کال راغلي، چرته 50,000 کال راغلي. پوهېږئ؟ نو الله تعالی سریع الحساب دی. نو سریع الحساب کې نصف النهار راغلی، نیم ورځ کې به خدای حساب وکړي. ښه او خلق به قیلولو ته جنت ته او یا جهنم ته به ځي. پوهېږئ په خبره باندې؟ نو وګوره د حشر نه رواله تر څه پورې چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان، یعنی آخره دغه محدود ورځ ترېنه مراد ده. دا لأنه دلیل د دې وروستي قول دی. ها لأنه آخر الأوقات المحدوده، د دې نه وروسته به وخت شروع شي خو غیر محدود وي. او د هغې خو ولکه حد شته دی که نه، یا 1000 کاله یا 50,000 کاله، خو حد خو یې وشولو که نه. نو چې کم اوقات محدوده دي نه اخیری ورځ پکې دغه یوه ده. پوهېږئ د هغې نه په اخوا باندې څه شروع شي. یاده مو کړله خبره؟ نو دا لأنه دا دلیل د چا دی؟ د دې دویمې وجې دی. ښه یاده مو کړله خبره؟ ځکه اولنۍ ته خو آخر ویل خو اسانه ده. دا ړومبنی قول دی چې د حشر نه رواله تر ما لا ینتهي پورې، نه خو یقیني آخري ده. هغې نه خواخوا بیا څه شتې نه. او په دې دویم کې د دې نه وروسته خو بیا ژوند شروع شو که نه، نو وخت خو شته دی. نه دې ته ولې آخر وایي؟ نه دې ته آخر په دې بنیاد باندې وایي چې اوس دا وخت محدوده و کې دا آخري وخت دی. د دې نه به اخوا به وخت شروع کېږي خو هغه به وخت دی. وما هم بمؤمنین، او دې څه نه دي مؤمنانو. انکار مدعوه ونفی من تحلو اثباته. حفیظ صاحب دی چې کومه دعوه کړې وه په آمنا بالله وبالیوم الاخر کې، دا د هغې انکار دی. ها نو دا ربط شو د ما قبل سره.
انکار ما دا انکار دا هغه دعوی د ادعوه چې دې څه کړې وه و نفی ما او دا نفی د هغه څیز انتحلو اثباته چې دې ځان ته د هغې اثبات منسوف کړی و. انتحال څه ته ویلی کېږي؟ ادعاء ما للغیر لنفسه. ها کم شي چې د بل چا دی او ځان دپاره دعوه وکړي ځان ته یې څه کړي نو دی سره خو کفر دی. ایمان خو د چا دی؟ د مؤمنانو دی. نو پردی شي ځان ته څه کو منسوف کو. نو د هغې انتحال نفي الله تعالی وکړله چې وما هم وکانه اصله وما آمنو. وکانه دا انکار دی او دا نفي ده د هغه دعوې نه چې دی دعوه څنګه کړې وه نو چې اک شان انکار هم راغلی وی نو هغه شان انکار به کله راتلو چې وما آمنو یې ویلی وی. ها ځکه آمنا کې حفیظ صاحب وګورئ فعل واضح دی او فاعل ضمیر دی پټ دی که نه آمنا بره. نو دلته چې آمنو ویلی وی نو فعل به ښکاره راغلی او فاعل به نو دلته سره راغی وما هم بمؤمنین. وما هم دلته فاعل ښکاره دی خو فعل خو نشته چېرته پوه شولې. نو وکانه اصله اصل دا وما آمنو دا ولې اصلو لیطابق قولهم چې د دې د قول سره به مطابق شوی د دې قول څو ولکه تاسو خو بیخي دی آمنا دی که نه اب څه کې به مطابق شوی فی التصریح بشان هلته فعل شان کې تصریح وجو دلته به دون الفاعل دون لکنه عکس تاکیدا ومبالغه لاندې لیکلی خولف الاصل د اصل څو شو نو تاسو بار بار درته زه وایم چې خلاف اصل څه غواړي نکته غواړي او وجه غواړي ها او موافقت الاصل سره خو بیا نکتو ته حاجت نشته دی که نه لکنه عکس عکس وکړلی شو ولې تاکیدا ومبالغه تاکیدا تاسو پوه شولئ په خبره باندې. اوس وګورئ حفیظ صاحب آمنا کې فاعل رستو مسند الیه رستو مسند او دلته مسند الیه نو ما ته ګورئ دا تقدیم او دا تقدیم چې دی وما هم بمؤمنین دا خو د اختصاص دپاره نه دی نو چې نه دی نو دا به د تقوی د حکم دپاره د تقوی نو حکم څه شولو مضبوط شو که نه څنګه مضبوط شو وما هم بمؤمنین کی نسبت څو ځله راغی دوه ځله راغی ګوره هم مبتدا شوله او مؤمنین اسم فاعل دی که نه نو په اسم فاعل کې دننه ضمیري که نه نو یو نسبت هغه ضمیر ته راغی او بیا په شریکه د دې دواړو نسبت چا ته راغی هم ته راغی نو چې نسبت دوه ځله راغی نو تقوی د حکم راغله که نه پوه پې نه شولې نو د هغه تاکید شولو څه شولو بل و مبالغه فی التکذیب دا په تکذیب کې څه ده ایک داسې ویلی وی چې وما آمنو نو به تکذیب راغلی چې دا دې دروغ وي ها خو چې وما هم بمؤمنین ووی نو تکذیب راغی سره ده پوه نه شولې څه مطلب عدول چې د پیلیې نه اسمیې ته راغلی دی نو دا یې کنایه استعمال کړي څه کنایه دی خوا ما ته ګورئ د دې د مسلمانانو په ډله کې او په جماعت کې داخلېدل دا لازم دی دا پوهېږه په خبره باندې او د دې ایمان راوړل دا ملزوم دی ما ته ګورئ چې دی ایمان راوړلو د دې سره لازمه دا ده چې اوس په د مسلمانانو په ډله کې نه پوهېږئ اوس به د چا په ډله کې نو الله تعالی څه چلو کړو ملزوم نه لازم نفي کو چې دی د هغې په ډله کې نو انتفا د لازم دا دلیل دی په انتفا ده نو دلته نفي د دې د ایمان راله سره د دلیل نه ځکه کم شي چې کنایتن ثابت شي نه هغه ابلغي د هغه څیز نه چې هغه صراحتن ثابت شي پوهېږئ په خبره باندې لکه ته یو کار نشي کولی او زه وایم ته یې نشي کولی
بس صفا خبره ده کنه خو چې زه هم تا ته وګوره دې کار ته وګوره نو اوسه څه مطلب مخکې خو کېدي چې ستاسو مجبوري نه جوړې ټیک نه څه اوسه تا ته وګوره کار ته دې وګوره نه دا پښتو کې مونږ وایو که نه زه ته اشاره ده تیره سره اړو کولی نه شي نو وما هم بمؤمنین څه مطلب دې د مؤمنانو په ډله کې نو دا خو لازمه ده د دې سره چې ایمان نه دی راوړی چې ډله کې نه دي نه ایمان نه دی راوړی ایمان وګوره ورته لأن اخراج ذواتهم من عداد المؤمنین د مؤمنانو د شمار نه د دې استل دا ابلغ دی من نفي الايمان عنهم چې د دین ایمان نه پېشي په ماضي از زمان بل ما ته ګوره کما امنو ویل د دین به نفي د ایمان صرف ماضي کې راغلی و او دلته وما هم بمؤمنین وي نو مؤمن خو اسم فاعل دی دغه خو زمانی نشته دی نو څه مطلب دوامن او همیشه د دین نفي د سره لاله نه ماضی کې او نه حال کې او نه چرته رستو براوړي پوهیږي ولذلك او د دې وجنه چې مقصود مبالغه ده نو اکد النفي بالباء نفي مؤکد کړل پس سره تاسو ویلي چې د نفي په خبر باندې باراشي نو دا د صد باره وما هم بمؤمنين ما زيد بقائم وما الله بغافل واطلق الايمان ودلته ایمان مطلق ذکر کو افی سیب التدیوی آمنا بالله وبالیوم نو داغی مناسب خوبیاتی سی وما هم بمؤمنین بالله وبالیوم نصر پی ہوئے وما هم نو اطلق الایمان ایمان مطلق ذکر کو دا پاسی لکلی بی لم یسکر المومن به مومن به ذکر ورسرا علا معنی دا ولی په دې معنا سره چې انهم ليسوا من الايمان في شيء چې دی په ایمان کې په شي کې هم افي سم نفي چې مطلق را لاله نفي ده نو مقید سره نفي شو لکه نفي د مطلق مستلزمه ده نفي د چاله لکه مقید خو دغه مطلق دی کنه خو یو قید سره سیوا شو چې مطلق نفي شو نو مقید به کم ځای نه راشي نو د سره سن دي ويحتمل دویم احتمال دام شته دی ان يقيد بما قيدوا به چې دا مقید کړل شي په هغه سره چې دی په لانه جوابه زکه دا دغه څه دی څه مطلب وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الاخر دا قید سره شته دی خو ذکر شوی ده کنه دی چې ال ذکر دی نو دا خو جواب دی دا نو چې په سوال کې ذکر دی نو دلته جواب کې څه نشته حاجت تاسو په نو شولې والآیت تدل آیات کریمه دلالت کی علی ان من ادعا الایمان چې چا د ایمان دعوه وکړه چې زما څه دی ایمان دی او خالف قلبه لسانه زړه د جبې سو ای زړه آمنا نه صرف جبې په اعتقاد کې زړه سو مؤمن نو لم یکن مؤمنا دا کس نه دی ځکه خدای پاک صفاوي کنه چې وما هم دا ولی آمنا خودیوی خزل کی نواجو وما هم ورپسی سی عبارت تے لا ان من دے لا لأن ندے لا ان من تفوه بالشهادتین افی سیب نحغا کس نا چی آغا شهادتین دخلین راویستل خو فارغ القلب زلی سده اما دا اغسن یوافقه چې د شهادتین سره موافق دی چې تصدیق دی دا غینم خالی دی او ینافیه او خالی دی دا اغسن هم چې کم د شهادتین سره منافی دی چې تکذیب دی ما ته ګوره صرف په خلی شهادتین اوی او زلی مکمل خالی دی د تصدیق نه هم او د تکذیب نه نو لم یکن مؤمنا دا کس نه دی مؤمن نه دی په دې باندې سن کی آیات دلالت نه کی ولکه نه پوهیږي په دغه دلالت کو خو په دې سن کی ځکه دا منافقان څنګه د دې زړه فارغ القلب نه د دې زړه باقاعده د تکذیب نه ډکو او خبره بچا کیده نو کرامیه یو ډله ده څه نو اغي وای دا بل قسم مؤمن دی چې صرف په جبه سره وړي
او زړه مکمل خالی دی، نه تصدیق شته نه هغه ورته مؤمن وایي، هغه ورته امون ورته مؤمن نه وایو. نو دا آیات د هغې خلاف دلیل نه جوړیږي. ولې؟ ځکه په دې آیات کې دغه خبره نشته ده. په دې آیات کې خو دا خبره ده چې یو سړي په خوله ایمان راوړو خو په زړه کې څه دی؟ تکذیب دی. نو دا کس نه دی، مؤمن نه دی. خو هغه کس چې په خوله ایمان راوړو او زړه خالی دی د هغه تذکره خو دلته نو ځکه تا ته وایي چې والخلاف مع الکرامیه، د کرامیه ډلې سره زمونږ خلاف په دې ثاني صورت کې دی. نو فلا ينهز حجه علیهم، دا آیات کریمه د هغې خلاف حجت نه ادریږي. پوه شولی به خبره باندې؟ دا آیات کریمه د هغې خلاف پوهېږئ لاندې لیکلي هذا رد على من استدل على بطلان مذهبهم، چا د هغې مذهب باطل کړی دی د دې آیات کریمه د وجې نه. نو د دې آیات کریمه د وجې نه قاضي صاحب وي ته څه نشي کولی. اگر چې زمونږ فنیز باندې دا کس څه نه دی؟ مؤمن نه دی، ځکه اصلي رکن د ایمان اخو تصدیق دی او دی خو د هغې نه دی خو فارغ القلب دی، نه پکې تصدیق شته نه پکې تکذیب. نه مؤمن نه دی، څه نه دی؟ عند الله مؤمن نه دی. اگر چې په ژبه باندې لګیا دی جو د نورو خلقو په شان به دی مسلمان شمارلی کېږي، خو نور عند الله به کله مؤمن ګرځي چې دا زړه فارغ نه دا ډکې د تصدیق نه او د ده خو د دواړو نه څه دی؟ خالی دی. خو البته د هغې خلاف دا آیات دلیل نه دی، ها هغه د نورو آیاتونو نه معلومیږي. پوهېږئ وقلبه مطمئن بالایمان، چې زړه په ایمان مطمئن نو که ژبه هر څنګه شوله پوهېږئ نه پته لګېږي چې مقصودي ایمان